او زمونږ یوټیوب چینل ته راشئ او دا ویډیو خامخا وګورئ او نور ملګرو سره هم شیر کړئ. دې نه علاوه د کوم باقي حصې دي دا هم تاسو زر زر زه ویمه دا زموږ د استعمال نه دي. ګوره دلته که تاسو وګورئ HFE دا د فریکوینسۍ دپاره استعمالیږي. چې کوم انجینیر سټوډنټس دي هغه په دې باندې پوهېږي د عام څیز د استعمال نه دی. دې نه علاوه دا ډیجیټل سیګنل دي دا د عام د استعمال څیزونه نه دي. دا چې کوم دی بزر دا اهم څیز دی دا هم د ښیمه خو دې نه مخکې زه تاسو ته وایم د ریزسټنس دا چې کوم د مایک په شان دی مایکونو په شان دی کوم نشان دی دې ته وایي اوهم. دا د ریزسټنس یونټ دی په دې باندې موږ مزاحمت چې کولی شو. پښتو کې دا مطلب چې په دې ویر کې بجلی په اسانه باندې ځي که په ګرانه باندې ځي که په دې ویر کې بجلی نه ځي څومره زموږ بجلی دی خرابوي نو دې باندې موږ چک کولی شو. 299 2020 کیلو دلته 20 سره کې ضرب دی ها میلی کې چې کم وو میلی کنډیشن کې هغه ټایم کې به ډیوایډ بای تقسیم به دلته 20 ضرب کې یعنی 20,000 ټیک شو داسې 200 ضرب کې او 2000 ضرب کې دومره پورې مزاحمت موږ په دې باندې چې کولی شو. خو دا د انجینیرز کار دی او تاسو دپاره دا سیز یعنی د جنرال کسانو دپاره دا نه دی. اوس موږ راځو دلته چې دا کم تاسو ته نشان ښکاري په دې کې دا سوراخ دي په دې باندې ټرانزسټر چیک کېږي دا هم د انجینیر کار دی. دلته لیکلي NPN ټرانزسټر یا PNP ټرانزسټر دا د ټرانزسټر چې کوم د انجینیر سټوډنټس په دې پوهېږي دا زموږ د استعمال کا سیز نه دی فلحال. دلته لیکلي ECB ایمیټر کلیکټر بیس دا هم مطلب دا چې په ټرانزسټر کې دا 3 لیګز موجود وي ایمیټر کلیکټر بیس د هغې د استعمال لپاره ټیک شو که نه. اوس چې کوم تاسو ته ما وخت وي چې زه تاسو ته دغه ښایم بزر دا ډېر اهم سیز دی. دې باندې موږ کنټینیوټي چیک کوو یعنی موږ دا به چیک کوو چې چېرته په دې کیبل کې خو نقصان نه دی چېرته کیبل خو کټ شوی نه دی که یو کیبل دومره زیات وګرځي چې موږ هغه چیک کولی نه شو چې ټول رسپړی نه شي څنګه به چیک کوې چې دی خو چېرته تار کټ شوی نه دی په دې کیبل کې دننه نو د دې بزرې سره موږ په اسانه باندې معلومولی شو. څنګه به چیک کوو هغه به زه تاسو ته نوې ویډیو کې ویم.